أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه. نن درس قرآن کې د 15مې سپارې مکمله خلاصه بیانېږي. دغه سپارې په شروع کې الله تعالی د معراج واقعا په تفصیل سره بیان کړی ده. د نبوت په 11 کال باندې دا واقعا پیښه شوې وه. د دې واقعې دوه حصې دي، یوه حصې ته اسراء وایي او بلې حصې ته معراج وایي. د مکې مکرمې نه ونیسه د بیت المقدس پورې چې کوم سفر و دې ته اسراء وایي، او د بیت المقدس نه ونیسه د عرش معلی پورې چې کوم سفر و دې ته معراج وایي. نو عمومي طور باندې دا واقعا د معراج په لفظ سره تعبیر کیږي، او دا د نبی علیه الصلاة والسلام یو خصوصي او یو امتیازي معجزه وه. دا سفر چې کوم دا نبی علیه الصلاة والسلام ته جسمانی شوی و، روحاني نه و شوی. دا سفر نبی علیه الصلاة والسلام په خوب کې نه و کړی، بلکې په ظاهره په ویښه باندې نبی علیه الصلاة والسلام دا سفر کړی و. او بیا په دغه سفر کې نبی علیه الصلاة والسلام د الله تعالی سره ملاقات کړی و، بیا الله تعالی سره خبرې کړې وې. الله تعالی په دغه سفر کې لمونځونه پې فرض کړي، 50 لمونځونه وو، خو بیا آخر 15 لمونځونه پاتې شوي وو. هغه تفصیلي واقعه ده. او بیا په دغه سفر کې الله تعالی نبی علیه الصلاة والسلام ته 3 قسمه هدیه ورکړه. اول خو دا خبره ده چې کوم یو سړی چې مشرک نه وي، ډېره زیاته ګناه وکړي، الله تعالی به بیا هم د کله نه کله معاف کوي. او دومره خبره دا ده چې د سوره بقره آخري آیتونه دا هم نبی علیه الصلاة والسلام ته په دغه موقع باندې الله تعالی ورکړل. او درېمه خبره دا ده چې الله تعالی په دغه موقع باندې نبی علیه الصلاة والسلام ته 50 لمونځونه ورکړل، خو 50 کې 15 پاتې شول. بیا په دې نه مخکې الله تعالی د بني اسرائیلو تذکره بیان کړې ده. وایي دوی به 2 وارې سرکشي کوي او 2 وارې په دوی باندې عذاب راځي، تکلیف به راځي. وقضینا الی بني اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتين. بني اسرائیلو به پیغمبران ناحق قتل کول، او بني اسرائیلو به شرک کول او بت پرستی به کوله، او داسې تورات په دا کې به تحریف هم کوو او شرک به هم کوو. بیا داسې وشول چې په دوی باندې الله تعالی د بخت نصر دا مسلط. بیا یهودیان قتل کړل او بیت المقدس بالکل ختم کو، او ډیر زیات کسان په زرګونو کسان دا قیدیان کړل، او بیا تقریبا 80 کاله دغه یهودیانو د غلامي ول ژوند تیراو. بیا بخت نصر د ځان سره یوړل او بابل مقام ته هلته وخت تیري کوله. بیا الله تعالی داسې وکړل چې یو وخت بیا دوی ته یهودیانو ته الله تعالی خوشحالي ورکړه، د زمان یې ورکړل او مال یې ورکړ کثیر تعداد سره. او بیا داسې وشول چې دوباره بیا د سرکشي اختیار کړله، بیا به یې بوتانو ته سجدې لګولې او پیغمبران به ناحق قتل کول او ګناهونه به یې کول، سرکشي به یې کوله، شرک به یې کوو. بیا داسې وشول چې الله تعالی دا یو بل کس ته تیتوس رومي دا یو دوی باندې مسلط که او دوی ټول قتل کړل، او داسې یو سره جنګ وکړ. وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاه وبالوالدین احسانا. دلته الله تعالی 2 شیزونه بیان کړي دي، یو د حقوق الله او بل د حقوق العباد. حقوق الله مطلب دا ده چې صرف د الله تعالی عبادت کوي بغیر د ریا نه، او حقوق العباد دا مطلب ده چې مور پلار سره ښه سلوک کوي، مور پلار قدر کوي، د هغه عزت کوي، احترام یې کوي. مور پلار ته اوف مه وایي، غلطه خبره مه ورته کوي، کنځل مه ورته کوي، او هغه سپکوئ مه. دې حده پورې چې مور پلار ته خپل لاسونه لاندې کوي، د دې احترام کوي. او بیا د مور پلار دپاره د الله تعالی نه دعا غواړي. بیا مخکې الله تعالی دا خبره بیان کړې ده، امر بالمعروف او نهي عن المنکر. د دین خلاصه دا 2 شیزونه دي. یو د امر بالمعروف، الله تعالی چې د کومو کارو کولو موږ ته حکم را کړی ده موږ به هغه کوو، او نهي عن المنکر چې د کومو کارونه الله تعالی موږ منې کړي هغې نه به موږ ځان منې کوو. د مشرکینو دا یو بد عادت و
چې هغه به خپل اولاد د غربت د خوف نه د یری نه قتل کول. الله تعالی د دې خبرې د تردید کوي وایي تاسو ته هم رزق زه درکوم، د رزق مالک زه یم. لکه څرنګه چې تاسو ته زه رزق درکوم داسې تاسو بچیانو ته هم زه رزق درکولی شم. او د دې کومه عقیده او د دغې تردید الله تعالی بیان کوي. دې نه بعد الله تعالی دا خبره بیانوي وایي تاسو قتل مه کوئ، زنا مه کوئ، دروغ مه وایئ، سود مه کوئ، څوک ناحقه قتل کوئ مه، او د حقوقو خیال ساتئ. داسې د ټول تفصیل الله تعالی بیان کړی ده. بیا بعث بعد الموت دغه متعلق الله تعالی فرمایي وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا. منکرینو به دا ویل وایي مونږ چې کله مړه شو او د مونږ هډوکي د خاورې شي بالکل ذره ذره ټوکړې ټوکړې شو، بیا به الله تعالی مونږ دوباره څنګه راپاسوي. دلته دا خبره بیانېږي وایي تاسې که چېرته کاڼی هم جوړ شي یا وسپنه جوړ شي، ورسپینه جوړ شي، د ځان نه ورسپینه جوړه کوي، یعنی که تاسې په خیال کې په دې نه هم مضبوط شوي وي، که تاسې چېرته هغه هم جوړ شي بیا به هم تاسې الله تعالی دوباره راپاسوي. یو چې الله تعالی اول دوباره د انسان په تخلیق باندې قادر ده، بیا دوباره تخلیق خو د الله تعالی دپاره ډېر زیات اسان ده. بیا الله تعالی د مشرکینو حالت بیانوي وایي مشرکینو به د بتانو ته سجدې کولې، د یغو عبادت پې کوو، د الله تعالی سره به شریک جوړو. خو کله به چې دوی د تجارت په غرض باندې د تجارت مقصد باندې بیا دوی سفر کوو، بیا کله په سمندر کې چې کشتۍ یا به خرابه شوه یا به د هوا د وجې نه یا د اوبو د وجې نه طوفان د وجې نه په دې باندې مشکلات راته بیا به دوی رجوع الی الله کوله، الله تعالی طرف ته به رجوع کوله او بت پرستنې به توبې ایستلې او دعاګانې به کولې. خو چې کله بیا الله تعالی دوی د دغې اوبو نه د دغه طوفان نه بچ کړل، دوی بیا خپل د بتانو عبادت کوو. بیا الله تعالی د لمانځه وختونه بیان کړي دي چې 5 وختونه 5 منځونه په تاسې باندې فرض شوي دي. خو په دې کې یو لمونځ ده د سهار وال، هغې ته وقرآن الفجر اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر. د سهار لمونځ ته د قرآن نه ویلي دي. دغې وجه دا ده چې د باقي لمانځو په نسبت باندې د سهار په مانځه کې ډېر زیات قرات کېږي. د دغه زیات قرات د زیات قرآن د ویلو د وجه نه د سهار لمونځ ته د قرآن نه ویلي دي. بیا الله تعالی د تهجد د لمانځه فضیلت بیان کړی ده. نبی علیه الصلاة والسلام ته حکم ورکړی چې تهجد لمونځ کوه او د تهجد په لمانځه باندې دا یوه خبره په ذهن کې کېنوئ. اصل وخت خو دا ده چې کله سړی سهار لمانځه نه مخکې راپاسي او 8 رکعاته تهجد لمونځ وکړي. که بیا هم چاته د سهار راپاسېدل مشکل وي بیا هغه ته پکار ده چې کله بیګت څملي په خوب نه مخکې دی 8 رکعاته د تهجد لمونځ وکړي. بیا ویسألونک عن الروح قل الروح من امر ربي. دلته مشرکینو دغه سوالونه کول، هغه د یهودانو نه به سوالونه زده کړي وو او دا خبره به کوله. نبی علیه الصلاة والسلام به دا پوښتنه کوله چې روح څه شی ده. بیا الله تعالی دا خبره بیانوي وایي دوی ته دا مه وایه چې روح دا شی ده، بلکې دا ورته وایي چې روح د الله تعالی امر ده او تاسو دغه علم ځکه نشته چې تاسو کې دومره صلاحیت او دومره ذهن طاقت تاسو نشته چې تاسو دغه مفهوم په سمجھ کې کېنوي. ولقد آتینا موسی 9 آیات بینات. دلته الله تعالی چې موسی علیه السلام ته کومه واضح نشانیان ورکړي وي الله تعالی د هغو تذکره بیانوي. دغونه یا خو معجزات مرادي یا دغونه مراد د الله تعالی احکامات. د حضرت موسی علیه السلام معجزات مرادي لکه عصا، ید بیضا، یا داسې د چې سمندر 2 ټوکړې شو او داسې هغه خلک چې په ژبه کې لکونه تو هغه به ټیک کېدل، یا د چې کوم فرعون چې کوم هغه قوم په هغه باندې عذاب 5 قسمه عذاب راغی، د ملخانو وال، د چندخو وال، د وینې وال او داسې د اوبو وال طوفان وال عذاب پرې راغی په دې باندې. یا دغه مراد د الله تعالی احکامات دي چې تاسې غلا مه کوئ، دروغ مه وایئ او ناحق قتل مه کوئ او شرک مه کوئ، داسې زنا مه کوئ. دا ټول کارونه الله تعالی دلته بیان کړي دي. بیا مخکې دا خبره الله تعالی بیانوي قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایاما تدعوا فله الاسماء الحسنى.
نبی علیه الصلاۃ والسلام یو دعا کوله، بیا په دعا کې د الله تعالی رسول دا خبره بیان کړه چې الله تعالی او رحمان نوم یې هم واخیستی او الله تعالی نوم یې واخیستی. بیا مشرکینو دا ورته ویل وایي ته خو مونږ ته دا وایي چې تاسې صرف یو د الله تعالی عبادت کوئ، ته خو د الله عبادت هم کوئ، د رحمان عبادت هم کوئ. دلته دوی جواب ورکړی دی چې الله تعالی یو ذات ده، د یو شریک نشته، خو د الله تعالی نومونه دا زیات دي. په کوم نامه باندې ستاسې د الله تعالی نه دعا غواړئ هغه صحیح ده، دا کې هېڅ حرج نشته. بیا الله تعالی مخکې دا خبره بیانوي. نبی علیه الصلاۃ والسلام مخکې په لمانځه کې په زوټه باندې قرات کوو. بیا مشرکینو چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام دا قرات اورېده بیا به دوی ملنډې پې والې. الله تعالی ورته ویانوي وایي ته چې کله قرات کوې دا په سوکه سره کوه، نه بالکل سوکه چې خپل نه پې پوهېږي او نه بالکل دومره تیز چې هغه تاسې ملنډې مذاق دې وړاوي. نو بهتره خبره دا ده چې ته په اعتدال سره، ځکه چې دین دا ټول په اعتدال سره راغلی ده. دا مخکې بل صورت ته صورت کهف، د کهف معنی ده غار. دغه صورت ته صورت کهف ځکه وایي چې په دا کې اصحاب کهف د غار والو تذکره بیان شوې ده. او بیا داسې د مدینې چې کوم یهودو یا د مکې مشرکینو دغه باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام نه دا سوال وکړو، وایي روح څه ته وایي، اصحاب کهف څوک وو، او داسې درم سوال یې داسې نه وکړو چې ذوالقرنین والا کیسه څرنګه وه. روح متعلق سوال ځینې وکړو او د اصحاب کهف متعلق سوال ځینې وکړو، د ذوالقرنین د واقعي تفصیل هم د ده نه پوښتنه وکړله. بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام دوی ته وویل چې زه به سبا تاسې ته جواب درکوم. او په دغه ځای کې نبی علیه الصلاۃ والسلام انشاءالله دا لفظ نه ووایي. بیا به سبا راغی، نبی علیه السلام بیا ورته سبا زه جواب درکوم. بهرحال وحی بند شوله، 15 ورځې بعد دغه صورت آیت را نازل شو، ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله. بیا الله تعالی ته د خبرې خوند نه کوي چې دوی ورته زه به سبا تاسو ته جواب درکوم، بلکې الله تعالی ورته بیانوي وایي ته چې کله هم یو کار کوي بیا دا خامخا وایي چې انشاءالله زه بیا تاسو ته دغه خبرې جواب درکوم. بیا داسې وشول چې د دغه د آخري دوه کوم سوالونه دي دغه جوابات دلته موجود دي، او نور سوالونه بني اسرائیل چې کوم صورت ته په هغه کې تفصیل سره خبره تېره شوې ده. د اصحاب کهف د واقعي مختصر خلاصه درته بیانوم. دا یو ظالم او مشرک بادشاه و دقیانوس. دغه به مسلمانان تنګول او دا څو کسانو بیا دا توحید پرستو. دقیانوس بیا داسې وکړ چې دوی به ډېر زیات تنګول به او یو ورځ دقیانوس دا کسان راوغوښتل، خو دوی د ځان د بچ کولو لپاره، د توحید د بچ کولو لپاره دوی په یوه غار کې پټ شول. بیا داسې وشول چې دا 309 کاله دوی په یوه غار کې ویده وو. الله تعالی داسې ویده کړل چې 309 کاله تېر شوي، هغه نه بعد دوی راپاڅېدل. او بیا دوی چې کله راپاڅېدل بیا دوی وږي وو. بیا یو کس ته یې وویل دا ورشه دغه سکې در واخله بازار نه د خوراک شیزونه راوړه. او دا یې ورته وویل چې کله بازار ته ځئ احتیاط کوه چې څوک درنه خبر نه شي. او دی چې کله ولاړو بازار ته سکې یوړلې، هغه د دوکاندار ته ورغی. دوکاندار ورته حیران شو، وایي دا خو 300 کاله مخته سکه ده، دا څرنګې نن سبا دا سړی چلوي. بهرحال یخ ته شک وشو او بیا داسې وشو چې د هغه وخت بادشاه هغه توحید پرست و. هغه مخکې د دقیانوس بادشاه خو مړ شوی و، خو د دغه وخت بادشاه هغه توحید پرست و. بیا داسې وکړل چې هغه ته علم وشو، بیا دوی راوغوښتل، د دوی اکرام یې وکړو، اعزاز یې وکړو. بیا چې کله دوی مړه شول بیا په هغه نه بعد د یوه تخته ولیکله، تخته د غار په خوله باندې ولګوله چې په دغه کې دغه بزرګان او د الله تعالی ولیان ښخ دي. د هغو مقبره مزار دلته ده. بیا اصحاب کهف ته اصحاب رقیم هم وایي. دغه وجه دا ده چې یو خو اصحاب رقیم ځکه ورته وایي چې دغه بادشاه دغه یوه تخته لیکلې وه او دا تخته د غار په خوله باندې لګولې وه، او دا یې پې لیکلي و چې دغه غار کې دغه پلانکی به هغه د بزرګ د پلانکی د الله تعالی ولی ده. دغې د وجې نه دغو ته اصحاب کهف او اصحاب رقیم هم وایي. بیا مخکې الله تعالی دا خبره بیانوي، وایي ما د دوی د جسم بالکل حفاظت کړی ده، صحیح سلامت
چې کله به لمر سترګه راختله په دی به نه لګېدله، چې کله به لمر ډوبېدی په دی به لمر نه لګېده، او غار خوله مې کلاو کړې وه، د دې هوا مسله نه وه، او دی بالکل په آرام سره هلته پراته وو. بیا چې کله دی د خوب نه راپاڅېدل، وکذلک بعثناهم لیتساءلوا بینهم قال قائل منهم کم لبثتم قالوا لبثنا یوما او بعض یوم. مشوره سره وکړه چې موږ به څومره وخت دلته ویدو. یو ورته وویل چې موږ خو یوه ورځ ویدو، یا په یوه ورځ نه څه وخت کم، یا بعضې داسې ورته وویل چې الله تعالی په دې خبره باندې ښه پوهېږي، موږ ته یې دې علم نشته. بهرحال 309 کاله دی هلته ویدو، آرام یې کوه. چې کله راپاڅېدل بیا یو کس یې خوراک دپاره ولږه، او دا یې ورته چې کله خوراک راوړي حلاله خوراک راوړي، ځکه چې هغه د بت پرستۍ ماحول و د 300 کاله مخته. بیا دوی دا وایي دلته حلاله خوراکه څرنګه میلاوي چې حرامه نه وي. بهرحال دا وصیت یې ورته وکړو او هغه کس یې خوراکه ته ولږه، خوراکه یې راوړله. بیا مخکې دا خبره بیانوي د اصحاب کهف او د تعداد متعلق خو الله تعالی ته علم ده، خو بهرحال حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه ته د علم و. او ابن عباس رضی الله تعالی عنه دا خبره بیانوي، وایي د حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه دا خبره دی بیانوي، وایي اصحاب کهف 7 کسانو، خو اتم د دوی سپی و. بیا الله تعالی مخکې د حضرت موسی علیه السلام او حضرت خضر علیه السلام دا خبره بیانوي. موسی علیه السلام دنه یو ورځ چا پوښتنه وکړله چې په دغه وخت کې په ټولو نه زیات صاحب علم څوک ده؟ موسی علیه السلام ورته وویل چې زه یم. او دا حقیقت هم و چې کوم پیغمبر د کوم وخت پیغمبر وي، هغه پیغمبر په ټولو نه زیات صاحب علم وي. خو بهرحال د خبرې الله تعالی ته خوند نه کوله. بالکل مختصر خبره درته بیانومه. بیا موسی علیه السلام ته وویل چې ته ولاړ شه داسې ځای ته، هلته به داسې یو نشانې وي، بیا په هغه ځای کې به ته مایع در سره یوسي، تا سره بل کس وي، او هغه مایع به ژوندی شي، آب او اوبو ته ولاړ شي، یا په یو ځای کې به ته تلاش وکړې، بیا به هلته خضر علیه السلام وي، بیا به هغه ته علم زده کړي. بهرحال موسی علیه السلام هلته ورغی، ملاقات یې ورسره وشو، تفصیلي خبره یې ورته بیان کړله، او ورته وویل چې بس راځه د ما سره، خو زه چې کوم کار کوم ما نه به سوال نه کوي. الله تعالی خضر علیه السلام ته تکویني علم ورکړی و. بیا چې کله روان و مخته، بیا داسې وشول چې خضر علیه السلام د یو کس و غریب و، د هغه کشتۍ وه، د هغه کشتۍ یې ماته کړله، هغه نه یې تخته راوایستله. موسی علیه السلام ډېر زیات برداشت وکړ. بهرحال مخته روان و، بیا داسې و چې د یو ماشوم هغه ته یې څاپېړ ورکړه، هغه یې قتل کړ. بیا مخته روان و، یو دیوار و هغه غورځېدو، خو د بغیر بې اجرت نه هغه دیوار سیخ ودراوه. موسی علیه السلام سوال کولو باندې مجبور شو چې یو کس ته وړوکی ماشوم یې دا مړ یې کړ، او یوه بالکل روغه کشتۍ وه، هغه یې د بالکل ټوکړې ټوکړې هغه نه تخته وایستله، عیب نقص پکې پیدا کړ. بیا موسی علیه السلام سوال ځینې وکړو. بهرحال خضر علیه السلام ورته چې بس ما دې ته جدایي وشوه. خو بهرحال دا خبره درته بیانوم چې دا ما دا کار وکړو. ولې مې وکړو؟ ځکه چې دا کومه کښتۍ وه دا د یوه یتیم زړکي وه، غریب و. مخته یو بادشاه ولاړ ده، هغه بادشاه چې کومه کښتۍ روغه وي هغه کښتۍ باندې بادشاه قبضه کوي، د یو کس نه یې وړي، غصب کوي. بیا دې د وجې ما تخته ځینې وایستله چې دې کې لږ عیب پیدا شي، هغه کښتۍ بادشاه ځینې یو نه سي. دوم نمبر باندې چې کله ما ماشوم مړ کړ، د یو بنیادي وجه دا وه چې د هغه مور پلار مؤمن و. بیا کېدای شو چې دا کس هغه مور پلار د اسلام نه لرې کړی وی، کفر اختیار کړی وی، د ده خبره یې منلې وی. دغې د وجې نه الله تعالی به دوی ته داسې بچی ورکړي چې هغه بالکل ایمان وال وي او بالکل نیک او صالح وي. دغه د وجې ما دا بچی قتل کړ. درېم نمبر یې ورته وویل چې ما دا دیوار دا مې بغیر د اجرت نه ځکه ودراوه چې دغه د دوی پلار و هغه مسلمان و. دا بچیان بالکل واړه واړه او د دلته خزانه جمع کړې وه، او دا یې ویل چې کله ما بچیان را لوی شي بیا به هغه خزانه ور واخلي. خو دوی واړه دي او دیوال غورځي، دې د وجې ما دیوال بالکل سیخ ودراوه چې کله دوی را لوی شي هغه خپله خزانه به د دغه نه ور واخلي. بهرحال حضرت موسی علیه السلام ته الله تعالی تشریعي علم ورکړی و، او خضر علیه السلام ته الله تعالی تکویني علم ورکړی و. الله تعالی دې مونږ تاسو ته اسلام را نصیب کړي، او الله تعالی دې مونږ تاسو د کفر نه په حفاظت کې وساتي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.